د دا فساد چې دا انتهایی سیوا شي الله رب العزت با عیسی علیه السلام راولېږي. زمونږ دا عقیده ده د اهل سنت والجماعت، دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام الله رب العزت ژوندې اسمانونو ته اوچت کړی دی او قرب قیامت با په دمشق کې جامع مسجد او مشرقی مناره باندې راکوزیږي چې کله دجال په خپل فتنې په عروج کې عیسی علیه السلام به الله رب العزت راولېږي. کله چې د عیسی علیه السلام نزول کیږي، عیسی علیه السلام با دا خپل لاسونه د دوو فرشتو په وزرو باندې خودي او د اسمانونو نه به راکوزیږي او دا به د سحر د مانځه ټیمي کله چې عیسی علیه السلام اسمانونو ته اوچتېدو نو په دغه ټیم کې عیسی علیه السلام تازه غسل فرمایلی و. د عیسی علیه السلام چې کوم یخته دي د زلفو مبارکو نه به باقاعده هغه اوبه ساسي، ځکه چې اسمان الله رب العزت داسې جوړ کړی دی چې انسان په کم کیفیت کې ورداخل شو نو په هغه کیفیت کې دی هلته بیا موجودي، په ده باندې زمانه نه تیریږي، نو دی به په هغه کیفیت کې د ځوانۍ په خپل عمر کې به راکوزیږي. چې کله عیسی علیه السلام راکوشي نو په چت باندې به راکوشي او چې کم مسلمانان مانځل را رواني هغو ته به وایي چې سیړی راوړی، درمپای راوړی، سیړی راوړی. وس عیسی علیه السلام دا پیغام ورکول غواړي چې زه د اسمانونو نه راکوزېدی شمه لیکن دا ګورې زما خپل څه کمال نه دی، دا کمال له چا دی؟ د الله دی. او دنیا ته کله راله ما نو دا دنیا دارالاسباب دی، په دې کې به سبب اختیارې، نو لہذا دلته ماته د سبب ضرورت دی. پړوی به ورته کېښودلی شي او عیسی علیه السلام به ښکته تشریف راوړي. کم چې امام دی د دغه مسجد چې کم امام دی نو امام صاحب د پاره به اقامت ویلې شوي، خو چې کله دا خلک دا شور واوري نو پته به ورته ولګي چې هلکه عیسی علیه السلام تشریف راوړو، نو دا امام به راشاته شي، جی تاسو راځئ مونځ وکئ ځکه چې تاسو پیغمبر یې، الله تعالی لویه مرتبه درکړې ده. عیسی علیه السلام به دغه امام په دې اوږو باندې لاس کیدي او ورته به وایي تاسو مخکې مونځ وکئ. دا د دې امت د علماو شان دی چې پیغمبر پسې مونځ کوي او فخر یې ګڼي. ستا دپاره اقامت شوی دی، مخکې شه مانځه ته، مونځ به هم ته کې، پیغمبر به شاته ولاړي او د نبی علیه السلام د امت عالم هغه به مخکې امامتي کوي. عیسی علیه السلام به د دجال په تلاش کې وځي او حتی تر دې چې د مدینې منورې په دروازو کې یوه دروازه ده او وایي دغې دروازې نه شاته به 80,000 یهودیان او دجال سمیت دا به پټ شوي، او چې کله عیسی علیه السلام راشي دا دروازه به کولاو کی، چې دروازه کولاو کی نو دجال خو ځان ته غټ پاور وایي که نه چې زه غټ طاقتور یم پاور دی را سره، او واقعي الله ولا پاور ورکړی. لیکن عیسی علیه السلام وجاء الحق وضحق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کله چې حق راشي نو باطل بیا تختی او باطل خو تختیدونکی دی. چې کله عیسی علیه السلام د دجال ته مخامخ شي نو دا دجال به داسې ویلي کېږي د عیسی علیه السلام په لیدو سره لکه څنګه چې مالګه ویلي کېږي. الله رب العزت عیسی علیه السلام له دا پاور ورکړی، دا طاقت یې وله ورکړی، نو دا دجال به منډه کې وبه تختی چې عیسی علیه السلام په کم طرف هم ورځي دجال به دې منډې وي او ځان به پناه کوي. او دا یهود چې څونه دي دا دجال ملګري دي، نو دا یهودیان به چې په کم ځای کې همي دا مسلمانان به پسې منډه وهي او رانیسي به یې او ذبحه کوي به یې ختمه به یې. نو حتی تر دې که دا د کاڼي لاندې نو کاڼې به آواز کوي راشه راشه دا د یهودي دی، که دیوال نه شاته دیوال به آواز کوي راشه یهودي دی چې پټ نه نشي، که د ونې نه شاته کېږي ونه به آواز کوي. په دې وجې نه علماو لیکلي چې یو ونه ده غرقد چې هغه ونه به آواز نه کوي، نورې ټولې ونې به آواز کوي چې راشه دا د یهود. بهرحال دا یو لوی چپټر دی او یو لوی بحث دی
د دجال فتنه او دا به راځي الله رب العزت دې موږ د دغې فتنې نه محفوظ وساتي. څوک داسې دي چې هغه وایي چې یاره زما د دجال فتنه نه ده خوښه لاس اوچت کوي. چې څوک وایي چې زما د دجال فتنه نه ده خوښه هغه لاس اوچت کوي، او چې څوک وایي خوښه مې ده نو هغه لاس ښکته کوي. هېچ چا هم نه ده خوښه که نه دجال چا خوښ دی. لیکن دا مونږ هسې وایو ښه دا مونږ هسې وایو. که نه زه درته ګرنټي در کومه تاسو فیسبوک وګورئ، تاسو یوټیوب وګورئ، تاسو ټیک ټاک وګورئ، تاسو چې د کم دنیا کم اپلیکیشن ګورئ وګورئ، د ټولو نه زیات فالوورز او د ټولو نه زیات لایک دا به د ډانس وي، دا به د فحش ویډیوګان وي. راشه چې وښیم درته که نه د شیخ ادریس صاحب بیان نه واړوه چې الله وله څونه علمیت ورکړی، په خبره او په ژبه کې څونه اثر دی. د مولانا طارق جمیل صاحب بیان نه واړوه، د لوی لوی علماو د حرم شریف د قاریانو تلاوت را واړوه، د حرم شریف ویډیوګانې را واړوه، هېڅوک پې نشته کتونکي. او ته راشه چې یوه جنۍ درته معمولي غوندې ډانس وکړي، زمونږ ټول پښتانه او پنجابیان او سندیان او دا ټول چې کوم دی د هغو ملګري یي که نه یې لکه بھائی دا بې ادبي دي معافي. په لویو لویو ګیرو به خلک ناسي موبایل ته او ګانې به اوري. نو چې ته ګانې بجانې اورې نو ته د دجال ملګری، ته هسې په دې خوند کې مه پرېوځه چې زه به د دجال مخالف یم او عیسی علیه السلام به راځي او زه به یې ملګری یم او زه به د امام مهدي ملګری یم. دته روغ وې، ستا د زړه او د خوله وینا دي بدله ده بدله. ته خپل سرچ ته وګوره، چونکې دا دور دی د نیټ که نه، ته خپل سرچ ته وګوره چې ستا سرچ په څه سیوا دی. آیا ته د قرآن تلاوت سرچ کې، آیا ته اسلامي مسائل سرچ کې، آیا ته معلومات سرچ کې، که آیا ته الله دې معافي وکړي نور تاسو ښه پوهیږئ څه سرچ کوئ. خپل سرچ ته وګورئ. که چېرې ستا دا کرداري او زما د کشر او زما د ورکوټي زما د نوجوانانو او زما د نوجوانانو جینکو دا کرداري، نو بیا دجال خوشحاله دی، هغه کامیاب دی، هغه به یې ګټي ګټلی نه شي. لیکن مونږ ورته داسې یو لاره هموارو چې بینه داسې ټیک ده. د دې خپل محققین دي جي دا کم چې د دجال دا فتنې چې کم دي دا راوباسي او دا باقاعده تاسو په سرچ کوئ په یوټیوب باندې چې دجال څنګه محنت کوي، څنګه خلک ځان طرف ته راولي. د ټولو نه غټې لشکري دا بې واده جنکۍ او بې واده هلکان دي. بې واده جنکۍ او بې واده هلکان دا به د ده سره ملګري کېږي. د هغې وجه دا ده جنکۍ ورته لمسی به دا به هلکان ګیری او هلکان به لمسی دا به جنکۍ ګیری او دا نظام چلیږي روان دی. لیکن آخر فتح به انشاءالله د مسلمانی، دا به د مؤمن مسلمانی انشاءالله. نو دا دعاګانې ځان دپاره غواړو چې یا الله د دجال د فتنې نه ما محفوظ وساتې. خو محفوظ تې نه یو ګورئ ښه ټول یې ګیر کړي یو، ټول یې ګیر کړي یو. د هر سړي جیب ته چې کوم دی موبایل رسېدلی دی او په دغه موبایل کې چې کوم دی د دجال سیسټم دی غونډ خلک یې ګیر کړي دي، ټول خلک یې ګیر کړي یو تنې تم نه خلاص کړي. دې وجې نه زموږ استاد محترم مولانا الیاس ګومن صاحب به فرمایل الله دې په عمر کې برکت واچوي، هغه فرمایل چې دا فیسبوک د دې نه اسلامي بک جوړ کړئ، په دې باندې د علماو بیانونه او د علماو دا خبرې په دومره شیر کړئ چې خلکو ته پته ولګي چې او اسلام هم څه مذهب دی. که نه ګورې څوک وزګار نه دي دیتا چې هغه دلته راځي او تا ته په جومات کې ناسي او تا ته به وایي چې ورېږه مفتي صاحب درس کوي زه به درس ته کښېنم او دې ته څوک وزګار نه دي. هغه ځای ته وپسې ځې، هغه ځای ته وپسې ځې کم چې د ګناه ځای دی. به انشاءالله مونږ په دې موضوع باندې او مزید هم بحث وکړو. الله دې عمل کول توفیق رانصیب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. سنة